بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة بقرہ ابتدا شوی وا اول کی منگ ویلیو سورة بقرہ کی سورة بقرہ دعوی مرکزی غٹ خبر سلور دی. یو توحید دے اغبا پاولنی حصہ کی ذکر کئی او دا با 97 آیت پوری چلی گی. دویمہ خبرہ دا رسالت بئی او اغبا 176 آیت پوری چلی گی. صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دریمہ خبرہ اغبئی دا جہاد فی سبیل اللہ ناغب 253 آیت پوری چلی گی. او دغے کی جہاد فی سبیل اللہ بذکر کئی او داغین اخواتا داغی 253 اخوا دا با آخری حصی دا دی صورت او پدی کے با انفاق فی سبیل اللہ. اولنی حصہ کی چھے توحید پکے دے نو پدی کی اول تعارف د کتاب دے بیا د مومنانو چې دا اولین ډله ده د هغې 15 صفتونه دي او د هغې اخیری انجام. ورپسې 2 آیاتونو کې چې کم ښکاره کافر دي ښکاره دشمن دی نو د هغې مختصر تعارف او داغی آخری انجام. بیا ورپسې چې کوم د لستوڼي ماران دي منافقان درېمه ډله ده نو داغی تعارف کوي ولی هغه پټ دي نو 15 بد خصلتونه د هغې ذکر کوي او داغی آخری انجام او بیا د دې وضاحت په مثالونو سره پیش کوي. شلو آیاتونو پورے دا خبر ہوئی. بیا با اخواتا مسئلہ توحید بیا بیانی بیا بیالتکی وایو انشاءاللہ. الف لام میم خبر ہوا اوے کہ سبازی خبری منگا کھڑے وے نور سوچے سمرا ویلیشی یادولیشی جو اغی پسی کتابون ہم کتیشی او کلا دا بعضی خبرې کله چې موږ روزه کې درس کوو نو پای کې بیا بعضی تفصیلات زیات راځي. نو الف لام میم عام مفسرین معنی کوي چې د دې په معنی باندې د دې په مراد باندې الله پوهیږي. مطلب کله چې یو استاد دی یو عالم دی اغا دی قرآن کریم تکینیو ناغب د خپل علم د کموالی اعتراف کئی چے زن پوئیگم پوہا اللہ دے. نور پسی ہوئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ دا کامل کتاب دے ہی شک نشتے پدے کی ہدل للمتقین ہدایت دے د پارا د متقیانو. بعضی خبری خوب ډېرې زیاتې راځي زیاتې خبرې پکې نه کوو او بعضی وخت کې کله کله بعضی خلک یې هغې د عوامو ته د ترجمه خلافی
دا غي وجه دای چې هلته کې هغه یریږي په دې باندې زمانه چې تر امامتي بوالي ناغه که یو سړی علم لذي یو وړوکی علم للیږي څوک مولوي صاحب ته وایي زه دا حفظ له لېږم مدرسې ته لېږم علم له لېږم هغې زموږ نه څه ګولونه وکړه چې ته خپل زوی او نوسی او وړوکی کشر هغه علم له لېږي دی په دې باندې یریږي که دلته کې دی علم وکړي حفظ وکړي عالم شي قاري شي بیا برانه دا مسله برانه واخلي جماعت برانه والی امامتی بوالی نو چې کله دا د دې خبرې یره د چاني نو هغه لګیا دي هلکه هر یو سړی په خپل کور کې واړه حافظان کوي په کار دی چې ټول دی حافظانی که ټول نشي کولی نو څه نه څه یو تن دوه خو پکې کوي که نه چې هغه حفظ وکړي علم وکړي دغسې په هر کور کې دي هر سړی دی عالمي دا کم چې علم دی چې 8 کاله یا 10 کاله یا زیاتو کم دا پسې سړی وځي او دا علم کوي هر سړی نشي کولی نو خامخا په کور په سر باندې خو یو تن دی علم وکړي که نه نو بعضې خلک بیا به دغې خلکو ته تا ترجمه دې کړی د دې څه مطلب دی ذالک الکتاب لا ریب فیه ذالک استعمالی کی د لرې دپاره او قرآن کریم خو دلته کې موږ ته مخې ته پروت دی ذالک مطلب دی آغا نو دلته کې پکار دا وه چې الله ویلی وی هذا الکتاب هذا یې ویلی وی ذالک یې نه ویلی نو عام سړی هغه په دې عربی په قواعدو باندې په صرف په نحو باندې په معنیو په بلاغت باندې په دې باندې څه پوهېږي نو یې تا ترجمه کړه په څه باندې پوهېږي نه د سړي زړه اوټه کوي نو دا بعضې خبرې دا دې وجې نه کوو چې کله کله یو سړی اعتراض وکړي چې د هغې اعتراض جواب سړی کولی شي ذالک الکتاب معنی موږ دا کوو دا کتاب خو اصل کې عربی کې ذالک د لرې دپاره راځي هغه کتاب مطلب دا دی چې دا کتاب دا هغه کتاب دی چې زما او استاد ذهن ورته نه رسي دا زما استاد د ذهن نه ډېر اوچت دی ډېر لرې دی ښه د دې درجه ډېره اوچته ده کله چې یو سړی دنګې آبادۍ ته ګوري نو کله کله ټوپۍ چې کچه غونده کې په سر کړي نو دا ټوپۍ سړی نه ارتاویږي ښه نو دې کتاب د دې قرآن کریم درجې ته چې ګورې مرتبې ته چې ګورې سر پسې اوچت کې ټوپۍ به د نکته په ځمکه پرېوتي نو ځکه وایي ذالک الکتاب هغه کتاب چې ډېر اوچت کتاب دی ډېر لوی کتاب دی لوی شان والا کتاب دی د الله کتاب دی دارنګې وایي الکتاب بعضې خبرې پکې اخدو عوامونه څوک د هغې تپوس نه کوي چې دلته کې الکتاب راغلی ذالک الکتاب ذالک الکتاب چې دا خو نه صحیح کېږي ذالک کتابون صحیح کېږي نو ذالک دا الکتاب دی الکتاب د دې قرآن کریم نوم دی قرآن کریم ډېر نومونه دي سورۃ فاتحه دا د هغې ګڼ نومونه دي بعضې سورتونه داسې د هغې مخکې تذکرې کړې ګڼ نومونه دي ګڼ نومونه دلالت کوي په دې باندې چې دا په شرافت باندې دلالت کوي دا شریف کتاب دی دا ډېر مرتبه والا اوچته مرتبه والا ډېر شرافت والا کتاب دی نو الکتاب باندې کامل کتاب ذالک الکتاب دا کامل کتاب دی لا ریب فیہ شک نشتے پدے کے اے شک پکې نشته ولې په دې باندې دلایل لی په دې باندې الله رب العزت په دې باندې چیلنجونه ورکړل او راشي په دې مقابله کوي مقابله څنګه نشي کولای لا ریب فیہ شک نشته په دې کې په دې باندې دلایل نور زینو کې بیا ویل دي دغه هو ابتدا دا نو ځکه وایي ذالک الکتاب دا کامل کتاب دی لا ریب فیہ
दासी किताब दे ला ریب فیہ چیز شک نشتے پدے کی ہدی للمتقین دا ہدایت تے دا پارا دا متقیانو ذالک الکتاب لا ریب فیہ دا کامل کتاب دے کم چی کامل کتاب انو پائے کی شک نہیں نزگا پدے کی شک نشتی کامل کتاب دے دا سمرہ کتابوں چی گوری دا قرآن کریم نکتا پاگے ٹولو کے شکو نشتے پائے کی غلطیاں نشتی ہر کتاب چی گورے یو کتاب اغوی رکی اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری پا کتابوں کے دا ٹولونا زیاد صحیح کتاب دا قرآن کریم نرستو اغا صحیح بخاری دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب دے بخاری لیکن پاہی کہ ہم دیر شے دا سے خبری دی چاہی کہ علماء اختلاف کر لیں پاہی کہ مختلف اقوال ذکر کر لی بعضی کتاب پا راویانوں کے باسی پا کی کر لے بعضی پا حدیث پس متن کے باس کر لے پا سند کے باس کر لے بولے امام بخاری نے انسان دے غلطی کی کنا آغا زیتا سوک رسے دیشی چی آغا ہر سنہ خبر شی نزگا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بعضی سیزونا داغا ذہن وطن دے رسے دلے بعضی سیزونا مانے آغا ندے خبر شوئے نزگا بگے بعضی غلطیانی راغل لی او دا دے عبدیت آ خبر دا کہ انسان دے کمزور ہے غلطیانی برازی اللہ چی کم کتاب را لے گل لینو پا دے کہ اس غلطی نشتے اس کمے پا کی نشتی اس کوتاہی پا کی نشتی کامل کتاب دے اس شک پا کیم نشتی نور کتابوں نے سمر چی گورے پا ہر کتاب کی بتا تا غلطی میں لاوی گی دلدگی زمانگا بازی منگا ہم فرقہ پرسیو یا شیخ پرسیو قائد پرسیو زمانگا چی کم مشر دے منگا پا آغا بس روانیو آغا کا غلطی کئی منگا نا آغی پانے لپاسا منگ پہ پردہ چو او دا آغی دا پارا منگا دلیل نگور ہو دا آغی دا صفائی خبری کو نا انسان ہے غلطی بدیشی کتاب کے لئے کریں کتاب غلط شہر ہیں کتاب ہر کرخاں ہر ٹکے اب صحیح نہیں کرنا یو سڑو باہر پاتے کہہ دو دیو سڑی سرہ نوکری کولا مزدوری کولا دلت کے ملک سے پسی خط لے گا آج کور نہ پسی سوال جواب پوشو خط تو لے گا وہ تیوی خزری کونڈا شیدہ کولے خط لکل لے دیسے خط لکل لے لکا چاپ کڑے خط لاٹ سڑی چی ہوکا تو سڑی میں خپشو زمان خزر کونڈا شیدہ لاٹ پر نیک پسے وی سیب مالا چھٹی را گئی ولی زمان خزر کونڈا شیدہ خیسن کونڈا شیدہ تو جوان دے نو خزر سنگ کونڈا کی گی آئی چپ خبر نمانم ولی زمانگ دا کلی ملک سے خط را لے گل لے چاپ کڑے خط دے آگے کلی کل لی چیستا خزر کونڈا شیدہ نو عرض چیخو ملک سے دروگ نوئی کتاب دے لکھ شوئے دے لکل لی دا دروگ نوئی چھٹی راکے راکا کنا راکے اسی زمان وہ ملک سے پسی وہ خبر نہ کہ ملک سے خبر کرلا غلط ہے نہ دا نو ہر خلق وی لکیر پقیر ننا چی کم سے لکلی شوی آغا صحیح نا قرآن کریم دے چی سے لکلی کم ٹکے دے ماوتا پی نپوئی گو صحیح دے نور کتابونوں کو سے لکلی نو ہر ٹکے ہر طور ٹکے صحیح نہیں ہر کتاب صحیح نہ دے کتاب دے نو غلطیانی بکی راضی دیر شی غلطیانی راضی کل کتابت کی غلطیانی راشی سڑی علم کے کمزوری نا آغا بیا سڑے پیج نیمنا آغا سچوئی جوئی آغا بیانی دیر خلق داسینی ملیانم داسینی چا آغا بیانی چا آغا غلطی خبری دی خلق لکلی تاریخون لکلی
هغه لیا دی په منبر باندې هغه بیانې ډېر خبرې داسې دي مخې ته بعضې مخکې تیرې شي دي سبب بیا انشاءالله راځي به ذالک الکتابونو دا کامل کتاب دی لا ریب فیہ شک نشتے پدے کی کم کتاب چی کامل نو پائے کی شک نہیں کم کتاب چی داسی چاہے کی شک نہیں نو آگا کامل کتابی ہدل للمتقین و دا ہدایت دے دا پار دا متقیانو بیا با اشکال رازی دا ہدایت دے دا پار دا متقیانو نو منگا متقیان نہیں ہو کنا دا وجه د متقیان د پاره کم چې نیکان خلک داو د پاره هدایت ته زموږ د پاره خوش نه دی به موایا کېده تحقیق کېده زما واست پاره خو نه دی کنه دا خو د متقیانو د پاره دی او متقی موږ چاته وایو نو هغه بعضې متقی خو د بل چا تعریف بل شان کوو هغه نه کوو خو دلته کې موږ وایو متقی هغه سړی دی چې هغه نیک دی پرهیزګار دی چې ته عالم دی قاري دی هغه ته وجه د متقی هغه ته وایي نو دا د هغه دپاره دی زما او ستا دپاره نه دی نه بردیسي نه ده متقي چاته وایي د متقي درجات دي یو درجه دا ده چې یو سړی ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله دی په اولنۍ درجه د متقي کې شامل شو ولې د شرک نه توبه وویستا نو دی متقي شو اوس ګناهونه به د نه کېږي دی به کوي ګناهونه لیکن د متقي په یو درجه کې دی بعضې به داسي چې د متقي د تقوا دویمې درجې ته به ورسي یو متقي هغه دی چې صرف د شرک نه قلار شوی دی بل متقي هغه دی چې د غټو ګناهونو نه کبیره او ګناهونو نه قلار دی هغه دویمې درجې ته ورسېد بیا درېمه درجه دا ده چې دی د وړو ګناهونو نه هم قلار دی شرک نم قلار غټ گناهون نم قلار او ورپسې د وړو گناهون نم قلار دا د متقی بل درجه ده بیا د متقی اعلی درجه دا ده چې شرک هم نه کوي غټ گناهون هم نه کوي واړه هم نه کوي شبهات راځي مشتبه څیزونه دي د هغې نه ځان ساتي انا دې کې شک دی دا زه نه کوم ښه دا خبر نشم کوله دا خوراک ز نشم کوله ولې پدې کې ماته اشتباه کاری پدې کې دا ماته مشتبه شیخ کاری نو دا ز نشم خوړای دا کار ز نشم کوله دا پتنی شي صحیح دی او کنا صحیح دی زینکم دا د متقی بل درجه د اخیره نه چې د شبهات نه پکیم ځان ساتي کم چې د شک شوبې شي هغه نه ځان ساتي نو دا هدایت دے دا پار دا متقیانو چاچے اولنی درجہ کی ایمان صرف راوڑ شرک نقلار شی دے کفر نہ راغفتے دے نو دے اس بلی درجے ترسی اگا بل چی دے نا بلی درجے ترسی اعلیٰ ترسی نو کمال ترسی کمال تو رسی تقوی کمال درجے تر قرآن کریم سڑے رسی یو خبر پرون بلو شیوا اول وی تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن اول منگا ایمان ازدکو نو بیا قرآن ازدکو نو دا مطلب چی منگا اول لا الہ الا اللہ یو اوے دا تقوی وی درجے تا منگا ور ارسیدو نو ور پسی منگا قرآن کریم تکیناستو نو قرآن کریم چی وی نو منگا قرآن کریم ازدکو نو اعلی درجے تا ورسیدو بلا خبر داسی زمانگا کتابونو کی لکی دا بعضې خبرې داسي چې دا سړی په خولې باندې راوستل هم نه غواړي نو هغه پکې نه ذکر کوي نو څه وایي دا اصل کې داسې و هدل للمتقین وغیرهم دا د متقیانو دپاره هم هدایت دی دا قرآن کریم او د نورو دپاره هم دی ولې قرآن کریم چې اصل کې اول کې بیانېده خو کافرانو ته بیانېده که نه کافرو ته یو راشه ایمان راوړئ نو کله وته یو حکم ذکر کاو نو کله بل ذکر کاو کله یو خبر ایو مثال کله بل مثال کله یو شان دعوت نو کله بل شان دعوت نو راځي ایمان طرف تراشي ایمان تراشي ناغي تیم وي لیکن اغي بد خلق دے نو دا بد خلق دا بازي سړی چې نو دا په بازي مجلس کې ناسي نو دا بازي خراب خبره هغه د خلینا نه راوباسي او مجلس ته اسره بیا سی بفکاری خبره میکوله خو ناغه خراب نوم
د دغه متقیان نه علاوه چې کوم خلق دي کافر خلق دي داغي نوم الله قران کریم کی ابتدا کې نه اخلي یا ابتدا کې داغي نوم پکې هم اخلي نه هدى للمتقین وغيرهم د نور د پاره کافرانو د پاره د نور د پارم دا هدایت ته چا دا ویلي هدایت ته خو فائدت چې اخلي نو فائدت متقیان اخلي نور دي نالي ولې قران کریم دا هغه سره کینی چې هغه متقی دی د تقوا په سنه درجه کې دی شامل دی نو قران کریم تکینی نو قران وای نو خو دي تختی الذين يؤمنون بالغيب نو خبر کوي دا متقی څوک دی الذين يؤمنون بالغيب دا کسان دي چې ایمان لري په غیب باندې د متقی صفت بدای متقی با ایمان راوړي په غیب باندې غیب بمني غیب شته ددن بس غایبی هغه باندې بدد ایمانی دا متقی سره چې دی نو دیبا مؤمن دی متقی دی مسلمان دی سسیدونه بددنه پنای ابدینی زمنګ نه خډیر شي شونه پنا دي صحابه کرامونو داغه نه بلک پناو زمنګ نه ډیر پنا دي الله مونږ نه لیدل ذات په لحاظ سره نه لیدل مونږه مونږ جنت مونږ نه لیدل مونږه مونږ جهنم مونږ نه لیدل مونږه مونږ ملائک مونږ نه لیدل مونږه مونږ زمونږه بعض خلکو په جنات هم نه لیدل مونږه مونږ دغه سي زمونږه قران کریم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی موږ پیغمبر هم نه لیدل او هغه وخت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې قران نازل هېدو هغه یې نه لیدلی هغه حالات موږ نه لیدلی بعضی وخت کې پیغمبر صحابه کرامو بلیدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې کله قران کریم باندې نازل هېدو نو لیدای خلی بيدی صحابي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نوا چې کله د وحی اثرات په شروع شونو داسې خلیبه ته پیدا لکه يتفسد عرقوي خلیبه دې څنګه داسې پیدا لکه کله چې یو سړی ساروی حلال کی او داغه د ویني څنګه بېږي دغه سه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلیبه پیدا وي صحابي دې هغه وې زما په ورن ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک پروتو پدې کې د وحی اثرات شروع شو ما وې سر می دا پتون می مات شو ها ورن می مات شو دا سه زور پر راغې او غټ بوج ده غټ زور ده د قران کریم زګه الله رب العزت وای لو انزلنا هذا القران على جبل کمنګ دا په قران کریم په غره باندې نازل کړی و نو لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله دیو کته شوه دیو ټوټه شوه دیو سری شوه انسان دی ډیر کلک دی ډیر مضبوط دی نو الذين يؤمنون بالغيب دا کسان دي چې ایمان بلري په غیب باندې یو بدای نو موږ چې وای آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت دا ټول څه موږ غایب دي ټول موږ مونږ نو مؤمن وای داسي کو څوک وای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عالم الغیب ده نو دسوي دا د متقی د صفت نه وباسي من وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نه ده عالم الغیب مطلب هغه چې علم لري به سبب هر سبب نه پويږي لکه څنګه چې د الله رب العزت علم نه به اسبابو د ضرورت نشتی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک چې سره دا وایي چې هغه په هر سبب نه پويږي نو مطلب دی چې دې صفت کې دا کمزوري ده الذين يؤمنون بالغيب هغه ایمان په غیب باندې نشتی ایمان په غیب باندې نشتی او کمزوري راغله کنه متقی صفات ذکر کړل پنځو نو په دې پنځو صفاتونو کې دا یو خبره د پیغمبر نشتی ولې هغه عالم الغیب ده چې عالم الغیب شو نو دا خبره یؤمنون بالغیب والا صفت دا غن لري شو کمزوري راغله کنه څومره صفاتونه زیاتی نام را کمال ته سره رسی دلته پنځه صفاتونه ذکر کړي
علم غیب ویل کېږي علم بے سببه چې اسباب پکې استعمال شي سړی ته د هغې پته ولګي نو هغې ته بیا د غیب علم نه وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته که بعضې ښودی شوي دي نو هغې ته علم غیب نه ویل کېږي. علم غیب اضافي ویل کېدی شي، زمانه غیب دی د هغه نه نه دی، نه ویل کېدی شي. یو خبره ده ما ته معلومه ده تا ته نه ده معلومه، یو خبره به داسې تا ته معلومه وي ما ته به نه معلومه. لکه رستو راځي به سورت النمل کې د هدهد قصه راځي. هدهد وی احطت بما لم تحط به، زه تللی وم سبا ښار ته، ما یو حالت لیدلی تا نه دي لیدلي، تا ته پته نشتي. سلیمان اسلام ته وایي تا ته پته نشته وایي ملا چرګک لګیا دی. ولې د غیب و علم یوازې د الله سره د بل چا سره نشتی. دا انسانانو علم د مخلوق علم هغه محتاج دی. دا په درې قسمه باندې د اسباب باندې دا راځي. اسباب العلم للمخلوق ثلاثه وایي. مخلوق ته علم په درې اسباب باندې حاصلېږي، یا حواس خمسه دي، یا وته خبر ورکول کېږي، خبر د وحی په ذریعہ باندې دی او په بل ذریعہ باندې دی، کله عقل سبب شي. دا اسباب دي په دې باندې سره علم حاصلې. نو الذين يؤمنون بالغيب، متقیان هغه خلک دي چې دی به ایمان لري په غیب باندې، ويقيمون الصلاه او قائمه به منزل را مونږ چې قائمه دا به متقی، چې مونږ نه قائمه په ګډ کې ناشته منزل ناراضي، جمعه منزل ناراضي، د جمعه منزل ناراضي دې سم متقی شو. بعضی چې ګوره پیران صاحبان دي مونږ نه کوي، او که بعضی پکې خپ کې مونږ کوي نو کمزې کې چوپال کې کوي، په خپل خانقاه کې کوي، ځان له کوي یوازې کوي. او بعضی خو نه دا خو دلته نه کوي، وي دی خو هلته دغه کې کوي، بل ځای کې کوي، بل ځای کې ناس دلته کې دی په ناس ته دغه باندې باجوړ وږي وي. ويقيمون الصلاه قائمه منزل را مونږ به کوي، منزل به رواج ور کوي، مونږ به ګرمي، بازار ګرم شوی. دا مونږ چې دی په خپل باندې هم کوي، نو په خپل کشرانو باندې به مونږ کوي، هغې ته وینا به کوي. چې دا نه کوي په کور کې یو مونځ ګزار یو پکې بیلمازه دی، نو دا کور والا اقامت صلات نه کوي. اقامت صلات پکې نشتی. اقامت صلات به دې ته وایي چې په خپل باندې مونځ کوي، تعدیل ارکانو باندې هم کوي، په ټیم باندې هم کوي، په خپل کشرانو باندې هم کوي. کله چې مازه ټیم شو هر شی شاته گزار کړي، دا به کو رسول الله کې دنیوي کارونه دي کیږي. با دا ټول نه ولا حق د الله دی چې حق پوره د الله پورش. ويقيمون الصلاه نو قائمه منزل او مما رزقناهم ينفقون، باز دا غنه چې موږ رزق ورکړل دي له خرج کوي، کم چې موږ دې له څور کړي نو دا غنه خرج کوي. موږ ولا مال ورکړل، موږ ولا عمر ورکړل، موږ ولا علم ورکړل، کاغه جامه پیزار دي، هر څه شي دي، او چې کم صد الله طرف نه میلاو شوی دي. عمر ورکړل شوی دی، ځواني ورکړل شوی دی، نو دا د الله په لار کې خرج کوي، د الله د پاره خرج کوي. مما رزقناهم ينفقون، یوازې دا نه چې کم د خوراک شی دی هغه خرج کوي، مال او دولت خرج کوي، نه کم شی چې دل ورکړی شوی دی هغه خرج کوي. الله وی ما ولا ورکړی مما رزقناهم، څه چې دي دل ورکړی شوي دي نو دا د الله طرف نه دي، یې محتاج دی، الله حاجت سر کوونکی دی. ومما رزقناهم ينفقون، او بعض د هغه نه چې موږ رزق ورکړلی دي نن خرج کوي. ته دې زمانه بس کو ذالک الکتاب، دا کامل کتاب دی، یا دا کامل کتاب لا ریب فیه، شک نشته پدې کې، هدى للمتقین، هدایت ته د پاره د متقیانو. الذين يؤمنون بالغیب، دا کسان دي چې ایمان لري په غیب باندې. ويقيمون الصلاه او قائمه منزل را، ومما رزقناهم ينفقون، او بعضی د هغه نه چې موږ رزق ورکړل دي لا، او بعضی د هغه نه چې موږ ورکړل دي لا، ينفقون خرج کوي په لار د الله کې. الله رب عزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. اللهم قنا عذابك وتوب سبحانك اللهم